أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن به انشاءالله د سورة آل عمران آیت نمبر 190 او 190 بوایو انشاءالله. الله تعالی د دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول په دې قرآن کریم باندې د دې مقصد باندې د دې په الفاظو باندې د دې په معنی باندې او د دې په تعلیم باندې او د دې په حکمت باندې الله تعالی موږ تاسو پوي کړي. الله تعالی دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي. الله دې موږ د شیطان هر شر نه بچ کړي. د قرآن کریم سره د تعلق د جوړېدو په بنیاد باندې چې کوم وسوسې اچي شیطان، الله مونږ نه هغه شر هغه شیطان هغه وسوسې ته مونږ نه لري کی. آمین آمین آمین. د سورة آل عمران اخیری رکو کې د نیکو خلقو او د خيارو خلقو ذکر وشو. ذکر کون کې دي، دعاګانې کون کې دي او الله وعده وکړه چې تاسو د دعاګانې قبولي هم دي او تاسو عمل ضایع کوم نه که غناري نه وي او خزانه نه وي. او الله فرمایي تاسو ته زما په لارې کې تکلیف رسیدلی دی، د دې تکلیف بدل جنت دی او داسې جنت دی چې هغه لاندې به نهرونه بهیږي او ډېر بهترینه بدله ده د الله طرف نه او ډېر ښکلی بدل دی د الله د طرف نه. اوس دلته د مؤمنانو په ذهن کې یا د عام انسان په ذهن کې سوال راځي چې کله مونږ مؤمنان یو، د الله خپل یو، د الله ملګري یو او الله مونږ نه راضي دی، نو بیا د کافرو ته الله تعالی د وسایل ولې ورکړي دي او د دې د تګ راتګ په دې ښارونو کې او د کاروبارونو او د ساینس او ټکنالوژي او دولت او مزې او عیشونه. نو د الله د هغې د سوال چې کوم ذهن کې راځي د هغې باره کې فرمایي چې لا یغرنک، دوکې کې دیوانه چیتا، یعنی د دې د کافرو د خوشحالي د کافرو د وسایل او مزې او دولتونه دا د تا دوکه نه کی. ګورې تقلب تلل راتلل، اوړېدل راوړېدل، قلب زړه ته وایي، زړه مطلب اوړي را اوړي، تقلب اوړېدل راوړېدل، الذین د هغو خلکو کفرو چې کفر یې کړی دی، فی البلاد په ښارونو کې، بلد شهر ته وایي، بلاد جمع دی د ښارونو. د کافرو چې کم اوړي را اوړي د دنیا کې چې کم څه دی ته الله ورکړي دي دا د تا دوکه نه کی په دې چې کني دا کامیاب دي. نه، دا کامیاب نه دي، ځکه چې د کامیابی معیار یو خو الله تعالی په همدې صورت آل عمران کې هم دغه رنګ قرآن کریم کې بار بار الله تعالی ښودلی دی. الله فرمایي فمن زحزح عن النار، څوک چې بچ کړلی شو د اور نه، فقط فاز، نو دکه کامیاب دی. چاته جنت ورکړلی شو فاولئک هم المفلحون، دکه کامیاب دي. څوک چې د الله چا وپېژند او عبادت یې وکړو دکه خلک کامیاب دي. دا بار بار الله تعالی په قرآن کریم کې د دې خبرې ذکر کړی دی. خو دلته خو انسان د وسوسې اچوي شیطان د دې په ذهن کې چې دا څنګه د دومره ډېر دي د کافر. نو د دې جواب الله تعالی ورکوي. یو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم تاسو یاد ساتئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې که د الله په نیز باندې د دنیا قیمت د یو وړه ماشي د وزر برابر وی، نو چرې به یو ګوټ اوبه هم د کافرو ته نه وی ورکړي. خو دا خو دنیا څه قیمت نشته الله په نیز. نو یو شي چې قیمت نشته نو هغه بس ورکړي الله تعالی. نو دویم دا چې دا ډېر لږ وخت دی. تاسو د انسان د عمر لږ یو اندازه ولګوئ. انسان څومره عمر دی دنیا کې؟ 50 کال او یا 100 کاله یې واچوه، نو 100 کاله دا شو. قبر کې څومره عمر دی؟ زرګونه کالونه. بیا قیامت کې څومره عمر دی؟ 50,000 کاله. بیا جنت کې څومره عمر دی؟ لا محدوده، حد نشته، دومره عمر دی. نو تاسو د دې ټولو نه اوس د دنیا د زندگی لږه وباسئ. د 70 او یا کاله یا 100 کاله وباسئ، نو څومره پاتې شوه؟ بیا دواړه سره وتلئ، هغه زندگی وګورئ، دا زندگی تاسو ته خپله پته ولګي دا څومره فایده ده د دی. دا متاع قلیل، الله فرمایي متاع، دا سامان دی قلیل، ډېر لږ، دا ډېر لږ ما ورته ورکړي دي. دویمه خبره دا ده چې دې کې سکون نشته. اصل خبره خو الله تعالی فرمایي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب، د الله په ذکر باندې زړه ته اطمینان حاصلېږي. الله تعالی په دین باندې، د الله تعالی په عبادت باندې، دا دولت د اطمینان ذریعہ نه ده. دا نو دا ټوله د ستړي ذریعہ ده په دنیا کې چې ایمان نه وي، ذکر نه وي. دا دنیا عارضی نه علاوه دا د سکون ذرایع نه دي. خو د دې مطلب دا هم نه دی چې کني دنیا داسې بد شی دی چې خالص یې پرېږده. نه، دنیا متاع ده. متاع مطلب ضرورت ته، دا به حاصلې
او دا ازمایش ته اطمینان امتحانن الله تعالی دا کړی دي داسې دومره به حاصلې چې تا زندگی په تیر شي خو که الله تعالی تا ته ډیره درکړه نو دې ته الله تعالی فضل ویلی دي دا د الله فضل دی او سوال کړی د انبیاء کرام هم چې موږ ته فضل راکې موږ ته رزق راکې وسیع رزق راکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دعاګانې دي چې رب اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي برکت پکې واچي د دې څه مطلب دی دې مطلب دا دی چې د دنیا ما د ستا عبادت نه ایثار نه کی ما د زکات ورکولو نه ایثار نه کی که یو مسلمان سره دومره دولت ته چې هغه بې حساب او بې کتابه دی خو هغه د الله عبادت نه لري نه دی هغه د قرآن نه لري نه دی هغه د خلکو د تکلیفونو د مسایلو د مشکلاتو نه بې خبره نه دی هغه زکات ورکوونکی دی هغه صدقات ورکوونکی نو دک دولت ته چې د مسلمان لپاره د جنت ذریعہ ده ذریعہ خو نشو بدله یا یو مسلمان سره دولت شته نه خو الله نه لري نه دی د الله عبادت کوونکی دی د الله تعالی هر حکم منونکی دی نو هغه او د مسلمان کې د الله په نسبت باندې فرق نشته ها هغه چې دولت ته هغه په غیر ذریعہ سره د الله رضا حاصلای د سره صبر دی د په دې ذریعہ سره الله تعالی رضا حاصلای مؤمن په هر حال کې د خوشحالي او د هر حال کې د سکون او د اطمینان ژوندۍ ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د مؤمن څومره عجیب شان دی که خوشاله دی نو شکر ادا کوي که خپه دی نو صبر کوي او د دواړو نتیجه جنت ته پاتې شو کافر که دنیا الله ورکړي دی نو دا دې تا دوکه نه کړي چې کنې دا ګاډي او د سامانونه او د وسایل او د بنګلې او د تلل راتلل او د جازونه او د روډونه او د بهري بیړې وغیره الله فرمایي متاع دا سامان د فایده قلیل ډېره لګه ثم مأواهم جهنم بیا به د دې ټکانه اخري ځای ورتلو دا جهنم دی جهنم الله دې موږ تاسو د مسلمانان بچ کې د دینه و بئس او ډیر بد المهاد ټکانه د زیاده ورتلو مهاد د مهد نه د مهد وای زانګو ته د مور غېږې ته چې آخر ماشوم ملتزي یعنی د دې آخر ټکانه د عمره د جهنم نو دا خټه غټه ناکامی ده دا دنیا د وسایل دي تاسو د اصل کې ایمان بالغیب سره تعلق لري یو ور چې انسان په ذهن کې د قیامت د ودرېدل او د الله په مخ کې ودرېدل او د جنت او د جهنم د تصور ذهن کې مضبوط راشي نو دنیا دغه په نسبت هیڅ تاسو ټکم نه د بیا چی شي دی بیا یو ختم شو ده صرف آزمایش ته تیریږي الله تعالی دې موږ تاسو ته په دې آزمایشونو کې کامیابی او الله تعالی دې موږ ته د شکر هغه مقرره کی الله دې موږ محتاجین الله دې موږ تاسو د قرضونو نه موږ ته الله تعالی نجات راکړي الله دې دغه مشکلات زموږ تاسو ختم کی او تاسو مانس ده کې ان شاء الله تاسو پوه شئ لا یغرنک دوکه کې دی وانه چیتا دوکه دې نه کیتا تقلب الذین تل راتل اوړدل راوړدل الذین دغه کسانو کفرو چې کفر کړي د فل بلاد په خارونو کې متاع قلیل دا فائدہ د ډیر لگا ثم مأواهم بیا د زید دی ټکانه د دوی جهنم ده وبئس المهاد او ډیر خراب زید د ورتلو ډیر بد بشتره د دی